کې مهربانه دی. په دې محفل کې ناس د داود خیل قوم د ګوټ ګوټ د باجوړ نه راغلو ډېرو زیاتو درنو پښتنو مشرانو کشرانو همزولو او ځوانانو او بیا د دې خاورې انتظامي مشران ډي سي صاحب اے سي صاحب ډي پي او صاحب سیاسي قامي او ولسي مشرانو السلام علیکم. یقینا چې زما او ستاسو د ټولو ګډونوالو لپاره نننۍ ورځ ډېره زیاته د خوشبختۍ ده چې نن موږ داود خیل قوم چاینګران ورته ویل کېږي په ډېر کثیر تعداد سره د هغې د ورورولۍ د هغې د اتفاق د اتحاد او د مینې او د جذبې ته سلام پیش کوم او دا زه هیله او یقین ساتم چې څنګه سنیټر عبدالرشید صاحب وویل چې په دغه شان موږ په باجوړ کې تمام قومونه او تمام خلک په اتفاق اتحاد او پر ورورولۍ ودرېدو نو دا زه تاسو ته ډاډګیرنه درکوم او زیری درکوم چې انشاءالله په دې خاوره جوړ په هغه ریاستي ظلمونه او ستمونه دي او که د دې خاورې دپاره د نظامونو او د سوچونو او د فکرونو د لاندې جوړ شوي دي انشاءالله ټول به ختمیږي. تاسو چې کوم اغراض او مقاصد پیش کړو نو هغې مطابق موږ د هغه ټولو اغراض او مقاصدو حمایت کوو او د هغې تایید کوو چې د امبولینسو په ذریعه تاسو د دې قام او د دې ولس کوم خدمت ته ملا وتړله نو زما خیال دا دی چې تاسو د هغه پیغمبرانو د هغه صحابو هغه کار ته لاس واچو چې هغه بې لالچه و، هغه بغیر د تنخواو، هغه بغیر د شهرتو، هغه بغیر د څه لالچ و. نو بیا درې داد او مبارکي در کوم او دا تم او هیله ساتم چې په دې خاوره څنګه چې ویل شو د تېر 40 کالو راسي چې کوم ظلم او ستم و کومې تیارې وي دې ته انشاءالله به ټول اتفاق کوو ټول به اتحاد کوو او دا زه تاسو ته ډاډګیرنه در کوم چې کوم د بدامنۍ کوم لهر جوړ شوی دی انشاءالله دا ځل د تېر 2009 په شان خلک خاموش نه دي. په هغه ټیم کې به دوه خبرې کېدې چې خولې بند دي او غوږونه کولاو ساتئ. یاد هم شي که نه یاد شي نن تاسو ګورئ وینئ چې په دې خاوره د ډېر وخت راسي بدتخوري روانه ده، ټارګټ کیلنګ روان دی، بد امني دقه خبرو جوړه کړې ده چې په کوڅه غلاګانې روانې دي، چرسونه اپیمونه نشې او تماشې روانې دي. په کار دا ده چې انتظامیه ناسته ده نن د باجوړ ټول قامونه ټول ولسونه سیاسي او قامي مشران ناست دي. باید موږ د خپلې خاورې په خاطر د خپل ولس په خاطر د خپل راروان نسل په خاطر همدغه شان اتفاق وکړو دغه شان اتحاد وکړو او هغه ټوپک مارو ته څوک چې زما او ستا د وجود خلاف دي، زموږ د تعلیم خلاف دي، زما د ملا خلاف دي، زما د استاد د مدرسې او د جومات خلاف دي هغوی ته همدغه شان اتحاد وکړو. نه کوو به اتحاد که نه به زه د عوامي نېشنل پارټۍ د یو عام ورکر په حیث داود خیل او دلته چې څونه خلک ناست دي او ما اوري هغوی ته دا ډاډګیرنه در کوم چې انشاءالله بغیر د سیاست بغیر د جنډې او د ایجنډې چې ستاسو کلم خدمت راځي که هغه شپه وي که باراني که توپاني که ګلۍ او که هر قسم سخت دی انشاءالله به حیثیت د دې خاورې د بچي به حیثیت د یو عام پښتون او د عوامي نېشنل پارټۍ څنګ په څنګ ورسره ولاړ یو موږ به نه شاته کېږو نه انشاءالله موږ به مخکې او تاسو به راته کېږو. ملګري ډېر دي مشران ډېر د هغوی به هم خبره کوي خو دغه خواست او درخواست به مې چې خپل کار همدغه شان په مړانه څه کوئ او دا اتفاق او د اتحاد دپاره جوړ شوی دی. څنګه چې مشر وویل په دې قام کې دننه به وړې تربګنۍ دشمنۍ به وي نفرتونه به وي باید تاسو په خپله راپاڅئ هغه مسلې حل کوئ او که په هغه کې ضرورت شو نو انشاءالله موږ ټول سره ولاړ یو. دا تمه او توقع ساتو چې کومه اصلاحي جرګه تاسو جوړوئ بلا تفریق بلا امتیاز یې جوړه کوئ انشاءالله موږ ورسره شانه بشانه یو او چې موږ شریک یو په اتفاق او په اتحاد یو. نو ډي سي صاحب ناست دی هغه ځینې خبرې نه دي په کار چې خپل قد پې لوړو خو دا دله یقین دهاني درکوو چې دا افسران صاحبان زما او ستا دپاره راغلي زموږ په ټیکس دوی تنخواګانې اخلي انشاءالله څم چې دوی به تاسو له کوي خپل فرض به پوره کوي او موږ به خپله ذمهداري پوره کوو چې دوی ته وړاندې کړو. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مهرباني. په دې شعر باندې اجازت والم چې ظالم ته کو ډېر ناز وي
هغه شعر رانه یو شو خو په دې شعر په اجازت وایم چې او د دغه په ځای به زه دا ویم چې وختونه خپل نیولي شو تپوس کوي زمانه وختونه خپل نیولي شو تپوس کوي زمانه د دور د مغولتیا کې د پښتو ملګري شته او دا باد د زمانې چې موږ چیړې اسینه ده دا تاسو مونږ ټول ته وایي دا کم باد چې روان دی دا باد د زمانې که موږ چیړې اسینه ده دا ګوري چې په مړو یو کې سره بسرشته وما علینا الا البلاغ